او یریږئ د هغې ورځې نه چې په کومه ورځ باندې الله رب العزت خپل دشمنان د جهنم خواته رانږدې کړي او راجمع یې کړي. ویوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. په هغه ورځ باندې چې الله رب العزت خپل دشمنان جهنم ته راجمع کړي، هلته جهنم خوا کې ودرې ولاړ به مختلف قسم ډلې ډلې به راځي او هلته کې به ودرېږي، لکه مشرکان شو، یهود، نصوارا او د هغې ملګري دا ګناهګار منافقان، دا ټول به هلته چې کوم دی نو جهنم خوا ته رانږدې شي او هلته به ودرئ. دغه دوران کې به په دی باندې به د دوی غوږونه ګواهي ورکوي چې یاره موږ داسې غلطې خبرې اورېدلې دي، د دوی سترګې به ګواهي ورکوي، د دوی لاسونه به ګواهي ورکوي چې موږ داسې داسې کارونه کړي دي. الله دې موږ او تاسو د دغې نه وساتي. ډېره سخته ورځ به وي، حتی تر دې پورې چې د انسان هغه سرمن چې کوم دی، دا ټول بدن سرمن یو وي، نو دا به هم چې کوم دی په انسان باندې ګواهي ورکوي چې یاره مطلب موږ داسې داسې کارونه کړي دي، غلا هم کړی ده، شوکې، ډاکې، زنا وغیره چې دا کوم څه ګناهونه دي دا ټول به دی بیان کړي. وایي دا خلک به وایي وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا. وایي دا انسانان به دې سرمنو ته وایي چې بهی تاسو په موږ باندې ولې ګواهي وکړله؟ حال دا چې سوځېږي خو به تاسو، مطلب موږ خو په دې کوشش کیو، ستاسو بچ کولو کوشش کیو، لیکن تاسو هم په موږ باندې ګواهي وکوئ. نو وایي دا سرمنې به ورته وایي چې هغه ذات چې کوم تاسو دا ټول تمام مخلوق پیدا کړی موږ او تاسو او هغه یې ګویا نه کړی دی، هغه ذات موږ له چې کوم دی اوس د ویلو طاقت راکړه، په دې کې خو موږ څه نشو ویلی، دا طاقت الله موږ له راکړه چې بس موږ بیان وکړو، ګویا نه شو چې به یې موږ داسې داسې کارونه کړي، دې کې خو زه څه نشم ویلی. نو زما محترمو اصل عرض مې دا دی چې دا قسم ورځې په موږ او تاسو باندې را روان دي، دغه امتحانات په موږ او تاسو را روان دي، د دې دپاره به اصل کې څیز دا دی چې هغه تیاری کول دي. که چېرې موږ او تاسو دا وایو چې بهی دا ګناه موږ وکړله، مطلب قصه ختمه نه، هر یو څیز تا لیکلی کېږي، پوه شوې. لکه مثال په طور باندې یو کس یو ځای کې ناست دی، پوه شوې، او هغه ته کیمرې لګېدلي، هغه د مخلوق د وجې نه، د کیمرې د وجې نه هغه څه غلط حرکت نشي کولی، ویلې زما ریکارډینګ کېږي، مطلب خلک به راباندې پوه شي. نو زموږ او ستاسو ریکارډینګ چې کوم دی دا کېږي، پوه شوې، دا اسمانونه دا هر څه دا به موږ او تاسو باندې ګواهي ورکوي، د هرې خبرې به زموږ او ستاسو ریکارډ کېږي او دا به هلته د الله رب العزت مخې له ځي او دا به باقاعده موږ او تاسو ته ښیي چې تا دا ګناه کړې، دا ګناه کړې، دا ګناه دې کړې. نو کوشش کوئ د هر قسم ګناهونو نه ځان وساتئ. د انسان د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګېږي. الله مکه که چېرې موږ او تاسو د ګناه نه ډک د دنیا نه لړ شو، نو هغه طرف هغه زندګي به بیا خرابه وي، انجام به هلته خراب وي، آخرت به چې کوم دی نو بیا زموږ او ستاسو خراب وي. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.